بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها إذا وهي للمستقبل وإذا دخلت على الماضي صار مستقبلا أنه إذا جاء نصر الله وفيها معنى الشرط. په ظروف مبنیه کې دریم قسمه هغه اذا ده او دا ظرف زمان ده او دی استعمال د استقبال لپاره کیږي. اکثر د په مستقبل کې استعمالېږي اگر کدا په ماضی باندې داخل شي، خو بعضی زوینه غدي کچې دا په ماضی داخل شي نو د ماضی په معنی کې وي، کله کله د په ماضی داخل شي و د ماضی په معنی کې وي، لکه اذا صاو بین الصدفین یا حتی اذا بلغ مغرب الشمس. په دې دوه زوینو کې دا د ماضی په معنی کې ده، په ماضی داخل ده او د ماضی په معنی کې ده. او د مستقبل په معنی کې چې کله وي استقبال په معنی کې لږه مثال بس شي لکه اذا جاء نصر الله، اذا جاء نصر الله پوښه او په دې کې به معنا د شرط وي، په دې کې به څه وي معنا د شرط وي. او کله دا په جمله اسمیه هم داخليږي، کله په جمله اسمیه هم داخليږي، لکه آتیک اذا الشمس طالعه، آتیک اذا الشمس طالعه، په دې کې دا په جمله اسمیه باندې داخل ده. الشمس مبتدا او طالعه خبر ده. ښه یو شی په خبره باندې خو بهتر دا چې دینه بعد جمله فعلیه روشي، بهتر دا چې دینه بعد سره شي جمله فعلیه روشي. نو یی ومنها اذا ودین اذا ده هي للمستقبل و دای مستقبل دی پر اذا دخلت على الماضي چې کله داخل او اذا دخلت على الماضي صار مستقبلا، وکله چې دا په ماضی باندې داخل شي دا به مستقبل شي. نحو اذا جاء نصر الله وفيها معنى الشرط، په دې کې د شرط معنا ده. ويجوز ان تقع بعدها جمله اسميه، وجائز چې دینه بعد جمله اسمیه وکي. نحواتی کې د شمس طالعه هو المختار او بهتر دادا الفعلیه چې جمله فعلیه وي. نحواتی کې د طلعت الشمس پوښوي آتی کې د شمس طالعه په بهتر صدا په نسبت آتی کې د شمس طالعه په نسبت بهتر دادی چاتی کې اذا طلعت الشمس ویل شي. پوښوي وقت تكون للمفاجات، او اصل خدا دا چې اذا دادی شرط پر روشي، خو کله کله د مفاجات د پر مرسي، چې کله کله د مفاجات د پر مرسي. مفاجات محموز اللام دا د باب مفعلین مصدر دا، او په معنی دی اچانک اور نگاہ کسی چیز کو لے لینا. اچانک او نگاهانا یو شی ته مخ کېدل یا یو شی مخې ته راتل، یو شی مخې ته راتل پوښې په او دینه بعدم جمله فعلیه مرتلی شي او جمله اسمیه مرتلی شي. اذا چې کله د مفاجات دی پروي نو دینه بعد جمله اسمیه مرتلی شي او جمله فعلیه مرتلی شي، خو مختار دینه بعد جمله اسمیه ده، مختار دینه بعد څه ده جمله اسمیه ده. نو که تكون مفاجات فيختار بعدها المبتدا، دینه بعد مختار مبتدا نو خارج ته فیض سبب واقعونه. پوښې په خبرې باندې نو خلاصه څه شو چې کله اذا په معنی د شرط کې وي، چې کله اذا په معنی د شرط کې وي نو دینه بعد جمله فعلیه اسمیه دوه راتلی شي، خو مختار جمله فعلیه ده. او چې کله اذا په معنی د مفاجات کې نو بیا دینه بعد جمله اسمیه او فعلیه دوه راتلی شي، خو بهتر دینه بعد اسمیه راتل دي. و اذا مبني ویل ده ځکه چې د شرط معنی ته متضمن ده کنه، او شرط پر حرف یو انرسی ټیک ده. نو ان حرف شرط معنی ته ده متضمن شول، نو دغه د وجه ده مبني ده، ان مبني ده کنه. دین حرف شرط معنی ته متضمن ده او ان حرف د مبني ده. نو کوم اسم چې د حرف معنی ته متضمن شي څه وي مبني د مبني الاصل معنی ته متضمن شي نه مبني نه ده مبني ده. ومنها اذا و دین بل شي ده اذا په ظروف مبنیه کې څلورم قسم اذ ده. اذ د مزید پر چې اگر چې په مستقبل باندې داخل وي ٹھیک ده کنه، کچره مضارع باندې داخل شي بیا هم دې څه دی پروي د مزید پروي. و دینه بعد به جمله اسمیه او فعلیه دوه راتلی شي.
دینه بعد جمله اسمیه او فعلیه دوړ لشي ومنها يذهب هي للماضي وتقع بعد حال جملتان الاسميه والفعليه نحو جئتك اذ طلعت الشمس ملشي وجئتك اذ الشمس طالعه ملشي پوه شو دوړ ویلشي او دا مبني ویل دا ځکه چې د بنا د درې حروفونو کم ده نو په بنا کې د فی او د من سره مشابهت راغله څه سره فی او د من سره مشابهت راغله کوم اسم چې او منه فی حرف دي کنه منه فی حرف دي او حرف مبني له سلا او کوم اسم چې د مبني له سره مشابه شي اسوي مبني وي پوه شو ومنها اين وان په ظروف مبنيه کې 5 نمبر قسم ٹھیک ده اين وان دي اين وان د مکان دی پرسي د ظروف مکان دي پوه شو او مبني بر فتح دي مبني بر فتح دي اين وان د ظرف مکان دي ٹھیک ده خو ظرف مکان کې د استفهام مد شرط دوړ معنی باندې روسي مطلب چې کله استفهام په معنی کې استعماليږي او کله د شرط په معنی کې استعماليږي خو چې کله استفهام په معنی کې وي نو دینه بعد به یو فعل یا یو جمله وي ٹھیک ده کنه او چې کله د شرط په معنی کې نو دینه بعد بیا دوه جملې وي یا دوه فعل وي دوه جملې وي بس ٹھیک ده پوښه نو کله چې استفهام په معنی باندې وي دې معنی به کها سمونه به وي کها لك اين تجلس یا اين تمشي آپ کہاں جا رہے ہو وانا تقعد آپ کہاں بیٹھو گے پوښه کا اين د استفهام اين او ان د استفهام په معنی وي نو معنی به وي کها لك اين تمشي یا ان تقعد وک شرط په معنی کې وي نو بیا معنی وي جہاں اين تجلس اجلس جہاں آپ بیٹھو گے وہاں میں بیٹھوں گا او مبنی وی دا حرف استفهام او حرف شرط معنی ته متضمن دي دغه دا مبنی دي که استفهام دی پوروي نو استفهام معنی ته متضمن دي او که شرط دی پوروي نو شرط معنی ته متضمن دي دغه د څه شي دي مبني دي پوه شو پنځه قسم وشو کنه خا ومنها اين وان للمكان بمعنى استفهام نحو اين تمشي وان تقعد وبمعنى شرط نحو اين تجلس اجلس وان تقوم اقم ومنها متى للزمان وشپږم نمبر قسم دي ظروف مبنيه هغه متى ده متى د ظرف زمان دی پرسي او د شرط او یا د استفهام دی پرسي شرط یا استفهام دوړو دی پرسي مطلب چې کله شرط دی پر استعماليږي او کله دی استفهام دی پر استعماليږي لکه او که شرط دی پروي نو دینه بعد به دوه جملې وي او کا استفهام دی پروي نو دینه بعد به یو جمله وي ٹھیک ده کنه لکه متى تصوم الصوم دا د شرط پر ده او متى تسافر د دې استفهام دی پر ده پوه شو او مبني ویل دي مبني متى ویل ده ځکه چې دا استفهام یا د شرط معنی ته متضمن ده نو ځکه مبني ده ومنها كيف ودي ظلمي مبنينا او نمبر قسم كيف ده كيف د استفهام د حال د استفهام د پرسي یعنی د حال دی معلومه د پر د حال د دریافت د پرسي ٹھیک ده کنه مطلب كيف انت مطلب في اي حال انت كيف انت مطلب څه ده في اي حال انت او چونکه دام د استفهام معنی ته متضمن ده نو د وجه نه شي ده مبني ده پوه شئ په کپونه شي په ومنها متى للزمان شرطا واستفهامنه متى تصم اصم ومتى تسافر ومنها كيف الاستفهام حالا نحو كيف انت اي في اي حال انت ومنها ايانا للزمان استفهاما وايانا دام دي ظرف زمان دي پرسي خو استفهاما استفهام دي پرسي ٹھیک ده کنه لك ايانا يوم الدين ايانا يوم الدين متى وايانا کې فرق څه ده متى ايانا د امور عظام دي پرارسي امور عظام په باره کې استفهام دي کې لوی کورنا
امر عظیم لکه ایان یوم الدین کله به د قیامت ورځ یو امر عظیم ده کنه یو لوی امر ده ٹھیک ده او متا عام د دوړو د پرتل شي متا د دوړو د پرتل شي ومنها مز پوشی بکنه ومنها ایان لزمان استفهام حیان یوم الدین ومنها مز ومنذ اوتم نمبر ومنها ایانا د زمان د پردا استفهاما ٹھیک ده کنه استفهام نه ایانا یوم الدین ومنها مز ومنذ د زینت مصنف انم نمبر بینوي د ظروف مبنیه انم نمبر قسم تبینی چغت شي دي مز ومنذ دي مز ومنذ دا حروف جره هم استعماليږي او ظرف هم استعماليږي کا پوش به خبره باندې دا بطور دی حرف جر هم استعماليږي کلا او بطور دی ظرف زمانه هم استعماليږي ٹھیک ده کنه او دا مبني بر زم ده مز مبني بر سکون ده او منذ مبني بر زم ده ٹھیک ده ویلی ځکه چې د استعمال په دوه طریقو باندې کیږي کله به تور د حرف جر استعمالي کله په تور د ظرف استعماليږي نو که په تور د حرف جر وي بیا خو ځکه مبني چې حرف ده ځکه مبني چې حرف ده او که په تور د ظرف وي نو بیا د محمول د په حرف جر باندې یا دی وجنه چې مز دې بنا د درې حروفونو کم نه شوی ده مز د درو حروفونه کوم حروفونه جوړ شوی دا بنا دي شوی دا نو من او فی سره مشابهت راغله او من او فی حرف دي کنه مبني لسل دي او د کوم اسم چې مبني لسل سره مشابهت راشي هم څه وي مبني نو دام څه ده مبني ده او منز محمول ده په مز باندې منز محمول ده په څه باندې په مز باندې اوس منز او مز چې کله اسم ظرف وي نو دا بیا د اول مدت دی پورې برسي یا د جميع مدت دی پورې برسي څه دی پورې برسي اول مدت مثال بس شي لکه ما رايته مذ یا منذ يوم الجمعه ما رايته مذ يوم الجمعه یا ما رايته منذ يوم الجمعه او کچره د جميع مدت دی پر شي دغه مثال بس شي ما رايته مذ يومان یا ما رايته منذ يومان پوښتې خوص کله بدای جميع مدت دی پر وي او کله بدا دی اول مدت دی پر وي د دې پر ته مصنف او ضابطه بیانوي قاعده ته بیانوي ٹھیک ده ضابطه او قاعده څه ده چې کله مذ او منذ کې د متا د جواب جوړېدل صلاحیت پکې وي نو دا بیا د اول مدت دی پروي مذ او منذ کې شکلا د متا د جواب جوړېدل صلاحیت وي نو دا به د اول مدت دی پروي او کدی کې د کم د جواب جوړېدل صلاحیت وي مذ او منذ کې کچره د کم د جواب جوړېدل صلاحیت وي نو دا بیا د جميع مدت دی پروي ٹھیک ده دا به څه دی پروي بیا جميع مدت دی پورا نو کچره مذ او منذ کې د متا د جواب جوړدل صلاحیت وي نو دغه جواب وسوي لکه با رايته مذ او منذ يوم الجمعه دا دغه کس په جواب کې ویل شي چې ته پښتنه وکي متا ما رايتا زیدن پوښي دویم مثال کچره د کې د کم د جواب جوړدلو صلاحیت وی ٹھیک ده کنه نو بیا به د جميع مدت دی پروي لکه ته نه څوک ته پوښو کی کم مدتن ما رايت زیدن سمره مده وشوشته زید نه دی ته جواب کوي ته شي ما رايته من يومان ٹھیک شو منذ يومان یا منذ اسبوع پوښي که پوینه شو وګورئ ته مطلب څه شي تقدیر عبارت په خپل ارزي زبا سال ته وي ٹھیک ده یہی کنا ومنها او د ظروف مبنیه مذ و منذ دي بمعنى اول المدت منها او د ظروف
مبنینا مذ ومنذ مذ ومنذ دي بمعنى اول المدت دي اول مدت ان صلح جوابا للمتى کچره جواب دي د کې صلاحیت وي دي متى دي جواب جوړیدلو نو ما رايتهم او من يوم الجمعه وفي جواب من قال متى ما رايت زيدا چې تو زید کله نه لیدلای اي اول مدت انقطاع رؤيتي اياه يوم الجمعه چې مو اول مدت دینه لیدلو د زید اچ شي دا يوم الجمعه د جمعې ورځ دا ټیک شو کنه او په معنی جميع المدت او د جميع مدت معنی کړي ان صلاح جواب لكم نو ما رايته مضمون يومان اي ټیک ده کنه په جواب من قال كم مدت ما رايت زيدا دغه چا په جواب کې چاته ته چې څومره مده وشیشتو زید اي جميع مدت ما رايته يومان ومنها لادا په دې پرې پوه شو اسون او ګران ده عبارت کار شته دي ښا اسون ده ټیک ده کنه ومنها لادا په ظروف مبنیه کې لسم نمبر قسم لدا اولادون دي لدا اولادون دي لدا اولادون د عند په معنی باندې څه په معنی دي عند په معنی دي خلبتا لدا لدن عند کې فرق ده عند پوښه لدا لدن د عند په معنی کې دي ٹھیک ده لکه المال لديك په معنی دي څه ده المال عندك پوښه خو فرق دا شي عندك حضور د مال شرط نه ده او پلدا او پلادین کې حضور د مال شرط ده ومن لدا ولدن ادنا لدا ولدن دي بمعنى عند نحو المال لديك والفرق بينهما وفرق بمينز د عند او د لدا ولدن کې ان عند لا يشترط فيه الحضور چې عندك حضور د مال شرط نه ده ويشترط حضور مطلب چې د شی حضور د مال نه حضور د شی چې کوم شی تاسو ده پوښي او ته شرط نه ده او په لدا او په لدون کې شرط ده نو مطلب څه شول کچې مال تاسو په کور کې کنه نو یو شی تاسو په کور کې وي نو کې پرې کې به عند استعمالوي څه استعمالوي لکه المال عندي مال د موثره ده خو ضروري نه چې تاسو په جیب کې وي ضروري نه چې تاسو په جیب کې وي که په کور کې مند استعمالولای شي خو کچې مال تاسو په کور کې وي نو ته بیا لدا یا لدون نشي استعمالولای لدا ولدون بیا نشي استعمالولای لدا ولدون به ته په صورت کې استعمالوي چې تاسو موجود وي مثال کې کتاب ده تاسو لاس کې موجود ده نو کتاب لدی ویل شي پوښي الكتاب لدي ویل شي یا الكتاب لديك مخاطب سره کتاب پلس کې موجود ده نو الكتاب لديك ویل شي پوښي خبره باندې خو که کتاب کور کې وي نو بیا الكتاب لديك نشي ویلای پوښي فرق باندې پوښي خو الفرق بينهما عند لا يشترط فيه الحضور شرط نه پې کې حضور او يشترط ذلك في لدا او شرط د لدا کې ولدن او ولدن کې وجاء فيه لغات اخر چې په دې کې لکه نور لغات مشته لدني لدنا لدني لدن لد لد ولدو ومبني ویلي مبني ځکه دا چې په بعضي لغاتو کې دې بنا د دوه حروفونو کمونه جوړه شوې ده نو مشابهت راغله د من او د پیسه په عددي حروف کې تعدادي حروف کې مشابهت راغله د من او د فی سره ټیک ده کنه او د نور محمول دی په هغه باندې ټیک شو کنه نور محمول دی په هغه باندې ومن حقت په ضروری مبنیه کې اولسم نمبر قط ده قط ماضی منفی کې د استغراق کې نه پیری پررسي ماضی منفی کې د استغراق کې نه پیری پررسي ټیک ده کنه لکه ما رأيته قط چې مو د سره لیدل نه ده ټیک ده کنه مطلب دا چې بالکل ملاقات لکه ما رأيت ذئبا قط مو بیڑیا لیو مو لیو د سره لیدل نه ده ټیک ده کنه
او کله کله اثبات کې استغراق دی پرسي ها کله کله اثبات کې ما د استغراق دی پر ارسي لکه كنت اراه قط ویل شي كنت اراه قط پوښوي وقت کې ام لغات دي پوښي قط کې ام لغات دي او افصح نوعات په دې کې فتحي سره ده فتحي قاب سره او تشدید طای مضمومه سره پوښي اقاب په فتحي سره او دی طا په زمي سره خو طا کومه طای مشدوده پوښي قط کې څو لغات دي یو لغت دا چې قاب باندې فتح شي او طا باندې زمر شي خو طا باندې پیش وي شد وي ٹھیک ده کنه قاب باندې زبر او طا باندې شد او پیش قط او کله کله د کاپ حرکت د طا ته بشي نو په قاب باندې زمر شي او طا باندې شد او زمر شي نو قط ٹھیک ده کنه او دریم کله کله د طا په زمي سره سي خو طا مخفف فی قطو څه شي قطو پوښیا او کله کله د طا په سکون سره قط څه شي قط نوس دا مبني ویل دا مبني ځکه دا چې کله د قط مخفف شي شت پنوي نو دې بنا د دوه حروفونه شوی دا بنا څو حروفونه شوی دا دوه نه شوی دا ٹھیک ده کنه نو دې مشابهت ولا د مين ودي فی سرا په تعداد حروف کې نو مبني شو لکنه مشابهت دی وجنه حرف سے مشابهت ولا مبني له صحیح مشابهت ولا نو د نور کوم نور لغات دي د محمول کېږي په امدې باندې پوښي ومنها اوذو او په ظروف مبنیه کې دولسم نمبر قسم اوذو دا مضارع منفی کې استغراق دی پرسي لکه لا اضربه اوذو لا اضربه اوذو मैं इससे कभी नहीं मारूंगा माना ऐसे दा मैं इससे कभी नहीं मारूंगा دا مبني ویلا دا د قبلو او د بعدو په شون لازم الاضافت ده او د مضاف الیه محذوف منوی ده نو دا محتاج شو مضاف الیه ته کنه په احتیاج کې د حرف سره وغلله مشابهت وغلله چې منها عوض المستقبل المنفي نحو لا اضربه عوض واعلم انه اذا اضيف الظروف الى الجمله خا ومنها امسي په لبداوي بیا به عالم تروش ومنها امسي اخير طلعوا شي بالكل بالكسر عند اهل الحجاز او په ظروف مبنیه کې د لسم نمبر قسم دا امسی دا امسی د کسر سویل شي او دا د الحجاز په نسبت باندې مبني ده او د بعضی حضرات په نسبت باندې څه ده معرب ده متصوی چې امسی بچوي امسی د الحجاز په نسبت باندې مبني ده او بعضی حضرات چې معرب ده خو چې کله د اضافت وشي یا معرب باللام شي یا نکره شي نو بیا بل اتفاق معرب ده ها بیا بل اتفاق شي ده معرب ده لکه مثال به شي مزا امسنا یا مزل امس المبارک یا وکل غد سائر امسا پوښوي مو څه د حاشیه کې شته د مثالونه تاسو به جوړی کنه شته د اغولا چې معرفه وي معرب وي او معرفه معرب باللام وي لکه مزل امس المبارک نو امسو باندې رفع زما پر ولا کنه نو معرب شو کنه ټیک شله یا چې کله مضاف وي لکه مزا امسنا مزا امسنا او چې کله نکره وي لکه کل غد سائر امسا کل غد سائر امسا الف سره ټیک شو کنه اوس وی چې وعلم مصنف یې چې بعضی ظروف هغه دي چې د کوم مبني نه دي
خو کچری مبني طرف ته اضافه وشي نو بیا مبني ګرځي که مبني طرف ته اضافه وشي نو بیا مبني جوړيږي پوه شئ تفصیل یې څه ده تفصیل دا ده چې کله پوه شئ بعضی ظروف لکه یوم اوحینا بعضی ظروف مبنی نه دي معرب دي خو که مبني طرف ته اضافه وشي نو مبني جوړيږي لکه حینا یوم وغیرہ چې دې اضافت کله جملې ته وشي یا اس طرف ته وشي نو په دې صورت کې دا مبني بر فتحه ویل جایز دي مبني بر فتحه ویل جایز دي نو جایز وي مطلب دا چې معرب ملي شي معرب هم ویل شي لکه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم نو يوم اضافت جمله طرف ته شو ينفعو طرف ته یا يوم اذن کې دا يوم اضافت اس طرف ته شوی دا حين اذن کې دی حين اضافت اس طرف ته شوی دا پوښ نو دې مبني ویل جائز دي مبني ویل جائز دي وعلم انه اذا وظيف الظروف الى الجمله والى اذ جاز بناؤها على الفتح كقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وكيومئذ وحينئذ پوښ په ها وكذلك مثل وغيره وچ دغه رنګ مثل وغيرهم دي مع ما وان وان خو مثل وغيره کلا دا مبني بر فتحه وي چې کله د ما ان وان نصر استعمال شي ما ان وان نصر استعمال شي لك ضربته مثل ما ضرب زيد یا غیر ان ضرب زید پوښو دا ویل مبني دي ځکه چې دا جمله طرف ته محتاج دي نو په احتیاج کې د حرف سره مشابهت راغله او حرف مبني ده او حرف مبني اصل لکنه مبني ده مبني اصل لا نو چې مبني اصل شو لهذا دې مشابهت اس کړه ولکنه دا ون شي مبني شي ومن حمس بالكسر عند الاعجاز والخاتمه بس وسبوي